خپل پلار ته دعوت ورکوي. څه ورته وایي؟ واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. ورته وایي زما باجانه زه د الله نبی ما، رښتونی پیغامبر یم. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے زما با جانا ته خو د هر هغه څیز عبادت کې چې نه څه اینې نه څه اوري. یا ابتي انی قد جاءني من العلم. اے زما ابا جانا ما سره علم دے، ما سره نبوت دے، زما خبر اومنا. د شیطان تابعداري مکوا، شیطان د ځان د پاره دوست مجوړوا. یا ابتی لا تعبد الشیطان. اے زما ابا جانا د بوتانو عبادت مکوا. ولی ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان د رحمان ذات نا فرمانه دے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے زما ابا جان زیریگما پتا باندې بد الله عذاب راشي. د بوتانو عبادت مکوا. فتکون للشیطان ولیا. ځان د پاره شیطان دوست مجوړوا. دا د ابراهیم علیہ السلام خبرې دي. پلار ورته جواب کې سوی قال اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم. ابراهیم د خپل خبرې نه رغبت حاصل کا. دا خبرې مکوا. لئن لم تنتهي او کته خامخا نه منې کېږي او زمونږ د بوتانو پسې خبرې کې لارجمنک واهجرنی ملیا. زه به د کاڼو باندې ولم، د علاقې نه به دې وشړم. نو زما د پندو ابراهیم علیه السلام د توحید محنت شروع. خلک یې د الله ذات طرف ته رابلل. اے خلکو د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ. زما عزتمندو حتی تر دې پورې واده وکړو چې واده وکړو په ټوله دنیا کې دغه ټیم کې 3 مسلمانان کور والے مسلمان ده. لوط علیہ السلام دا هغه وراره دی، غالبا کمې پیشې دی، الله معاف کړي، هغه ورسره دی. ابراهیم علیہ السلام په خپله باندې دی او دو هجرت شروع کړو د الله د دین دپاره. په خپله علاقه کې ځای ختم شو، د عراق نه شام طرف ته روان شو. د دې بیبي نه څه نوم وه؟ سارا رضی الله تعالی. سارا دې نوم او هغه سارا هغه د ابراهیم علیه السلام سره ډېره وفاداري وکړله. خپل کور یې پرېښودو د خپل خاوند دپاره. اسلام یې قبول کو، مسلمانه شوله، علاقې پرېښودل او روان شو. چې کله مصر ته ورسېدله، مصر کې یې پړاو واچو د بازار نه یو طرف ته. نو هلته د مصر چې کوم بادشاه و هغه ډېر ظالم و او هغه کې دا کار و چې هغه فحش او نافرمانه و. نو چې کومه زنانه به وه او د زنانه سره به خاوند ناغې، دا بادشاه به د هغې سره د الله نافرماني کوله. ابراهیم علیه السلام بیبي مشهوره وه په حسن کې چې هغه ډېره زیاته ښایسته وه. چا دې بادشاه ته خبر وکړو چې دې علاقې ته یو کس راغلی دی، د هغه سره بیبي ورسره ده او ډېره زیاته حسین او جمیل او ښایسته ده. هغه څه وفد چې کوم دی راولېږو، چې کله وفد راولېږو هغه سارا چې کوم دی بوتلله. نو ابراهیم علیه السلام سره فکر پیدا شو. نو دا یې کمرې ته دننه کړله او دا بادشاه د الله د نافرمانۍ دپاره دې ته لاس ور نږدې کو. د الله نظام دی چې لاس یې ور نږدې کو. دا خو دینداره وه، صالحه وه، د پیغامبر بیبي وه. لیکن د دې نه مخکې ورته ابراهیم علیه السلام وی چې ګوره دا زما خور ده، د مسلمان په حیثیت باندې مسلمان د مسلمان ورور دی. لیکن د هغې باوجود یې دا دننه کړله.
چې کله لاس ور نږدې کو لاس باندې الله رب العالمین شل کو چې کله شل کو دې ته پته ولګېدل بادشاہ ته چې دا دیندار او صالحه ده معافي دې وغوښتل چې ما معاف کا بس زه تا ته هېڅ هم نه ویم هغه چې کوم دی معاف یې کو چې کله یې معاف کو نو بیا دا بادشاہ شیطان پې غالب و بیا یې لاس ور نږدې کو بیا یې د لاسونو کا پرېښودو بیا ورته وي ما معاف کا معافي ترې وغوښتله بیا یې معاف کړو په درېیم کرته چې کله لاس ور نږدې کو د لاس نه واله د خپو پورې ټول جسم یې کا پرېښودو چې کله یې جسم کا پرېښودو بیا ډېره معافي وغوښتل بس زه معافي غواړم چې ته دیندار یې او صالحه یې هغې دقه شانتې پرېښودله ابراهیم علیه السلام ته د خپلې بیبي ټوله کارګزاري وایي ابراهیم علیه السلام ته جواب کې وایي اگر چې هغه کې دننه ابراهیم علیه السلام ته الله واضح وښودل دا د پیغمبر معجزه ده ابراهیم علیه السلام په خپله هر سره لیدله چې دې لاس ور نږدې کو لاس یې کا پرېښودو ځکه که د خپلې بیبي په خپله صفایي بیان کلی وی د ابراهیم علیه السلام په اړه کې به شک پیدا شوی وی لیکن الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته عزت ورکو خپل دین ته الله عزت ورکو الله جل شانو هغې ته په خپلو سترګو باندې وښودل ابراهیم علیه السلام خپله بیبي ولیدل چې دې بادشاه د هغې سره نافرماني ونه کړله په خپلو سترګو باندې هر سره ولیدل بادشاه ورته څه وایي اگر چې دې کې د علماو اختلاف دی بادشاه ورته وایي بس ما ومنله چې تاسو دینداره یې تاسو صالحه یې بس زما یو لور ده او زه د ابراهیم علیه السلام ته هغه ورکوم د هغه نوم حضرت هاجره بیبي چې کوم د اسماعیل علیه السلام مور وه هغې چې کوم دی ورته ورکړله چې کله یې ورته ورکړل په دغې ټیم کې د ابراهیم علیه السلام چې کومه اولنۍ بیبي وه د دې 75 سال عمر او په 75 سال عمر کې د دې یو بچی نه و چې کله هاجره سره نکاح وکړله نو الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام ته یو زوی ورکو د هغه نوم اسماعیل علیه السلام الله رب العالمین هغې له اسماعیل علیه السلام ورکو